بالکل جی دا وخت په بریکوټ هسپتال کې موجود دي په پاړای روډ باندې یو ځل بیا چې دا واقع راغلی دا سولن کلن ماشوم چې دی هغه دغه حادثې ښکار شوی دی چې ویل کېږي دا چې په مبینه توګه یو موټر او یو سوزکي د هغه سر چې دی هغه مکمل بالکل ختم شوی دی او د هغه ډیډ باډي دا په بریکوټ هسپتال کې موجود ده. هلته کې چې کوم د پاړای اوسېدونکي خلک دي نو دا حادثه پرون هم یو ماشوم د دې حادثې ښکار شوی وه. بار بار د حادثې راتلو د وجې نه د پاړای روډ چې دی هغه هم احتجاجاً بند کړی شوی دی. پولیس هم په موقع باندې موجود دي. بریکوټ هسپتال چې دی هغې کې هم ایمرجنسي نافظ ده. لوایقینو یو کس زما سره موجود دی. دا راته ووایه نظار علي 14 کاله عمر چې دی ویل کېږي دا واقعه څنګه وه؟ بالکل د علي بھائی چې کوم دی د یتیم هم دی، مور و پلار یې نشته او دی پخپله چې و دی د یو مستري سره شاګرد و. دا یو سامان یې راوړو د پارلۍ نه. دغه ځای له چې راغلی دی یو سوزکي سره یې ټکراو کړی، هغه راغورځولی دی، موټر یې په سر ختلی دی. نو دی خو په ټایم باندې وفات شوی دی. بیا ګاډو والا هم تښتېدلی. تاسو به دې موقع وئ؟ په دې موقع خو مونږ نه وو، مونږ ته ټلیفون وشو، زمونږ یار دوست هم پرون هم ستاسو یو ماشومه چې وه دا په محمد آباد پاړۍ نه بېشماره کورونو بارکوټ کې غم دی. هلته کې اوس څه پوزیشن دی ستاسو بابایي کوي؟ یاره چې اوس خو هلک صاحب کوم خلک چې دی هغو روډ بند کړی دی احتجاجاً. ولې چې روزانه دا مړي مونږ نشو چوتولی او روزانه دا حادثه ده، روزانه مونږ مړي چوتو روزانه. او ګاډي سپیډ هم کوي، ټرافیک هم نشته، انتهایي سپیډ دی جي، انتهایي. مونږ جي دا لوایقین موجود دي. تاسو ته ډیډ باډي چې نظار علي ته د ویل کېږي د سر موږ نشو کولی. ولې چې د سر چې دی هغه بالکل ډیمیج دی، ختم دی. دا د دې د وایقین دی. ستاسو مور پلار د مړه دي، زه د مستري سره کار کوم او دا کوم ګاډي چې ول دا وتښتېدل نو ستاسو یو غم په پاړۍ کې پرون هم و، د هغې لاندې و دا د بل غم راغلی. دا څه کېږي؟ روډ جمپ نه روډ باندې نور څه د دا یو شي احتیاط پکار دی چې یو مړی وشي سړی وایي یاره زه دا یو ورځ ورته خیر دی. نو چې د داسې مسلمانانو څه وګورې دا د سوچ وکړه چې مور نشته، پلار نشته، نور څوک د تپوس نشته، نو دا به داسې کېږي نه. ته به هم سبا مرې، زه به هم مرم او بل به هم. خو څوک پکې د تپوس دا نشته چې لکه دا ولې کېږي. سړی راوځي روډ دی روډ ته چې دا څنګه دا دې مخلوق د سهولت لپاره جوړ کړی، خو د دې لپاره دی ګاونډي دی. نو ستاسو پاړۍ کې خو دا په مخه په هر کور کې غم محمدآباد پاړۍ دا ډېرې پیرې دي چې دغه وشو سر چې داسې شی دی د سکول د مخې نه جمپونه وران کړه. لکه په یو کلي کې هم جمپونه کړي دا ټول د تېزرفتارۍ وژنه کېږي. ټرافیک هم نشته. لکه ټرافیک پولیس یا د چا په ډیوټي څه دغه نشته، نه پرې چا څوک لیدلی دي. داسې شی دی په دې خو لازمي لکه یا جمپ پکار دی یا دغه پکار دی. په کلي کې خو لازمي یو نه یو جمپ. مننه چې بالکل دا ډیډ باډي په بریکوټ هسپتال کې دا وخت موجود ده. 1122 په مدد باندې دا ډیډ باډي هسپتال ته راوړی شوي ده او پرون هم په هاسپټل کې ایمرجنسي وه. نن چې دی هم ایمرجنسي کریټ شوي ده او دغه حادثې ته پولیس چې دی هغه موجود دي. روډ هم بند دی او تاسو موږ بوځو پاړۍ ته. ما سهیل باچا له راکړه اجازه درنه.